ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا حد بر في قول لا منه ولا نعم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ومن تكن برسول الله نصرته أن تلقه الأسد في أجامها تجمي. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزت مندو خدای پاک هم سره د ما په خوږ ایمان خوشاله کړه. الله دې زموږ استاد او اخر خاتمه په ایمان سره کړي. ما تیره جمعه نه بله جمعه هم دا آیات لوستلو. دې آیات ترجمه او تشریح او بیان دا که زه لس جمعې لګیا یم نه خلاصېږي. د رمضان مبارک میاشت ده او الله په دې آیات کې فرمایلي دي چې ای ایمان والو دا روزې په تاسو باندې فرض دي لکه څنګه تېر شو امتونو باندې فرض دي. خو الله پاک د دې مقصد بیانوي چې مقصد به څه وي، نتیجه به څه وي. لعلکم تتقون خبره په تقوا باندې وکړو چې آیا دا میاشت اوس په اخري شپې ورځې دي، دا شپږ روزې یا اووه روزې موږ ونیولې، بس میاشت په ختمېدو ده. دا لعلکم تتقون راغی، تقوا پیدا شو. د تقوا نه خبر یې، تقوا پېژنې، د تقوا مقصد څه دی، د روزو مقصد څه و، روزې الله څه دپاره فرض کړي دي چې تاسو تقوادار شئ، تاسو کې تقوا پیدا شي، تاسو کې د الله یره پیدا شي، د الله د یرې نه چې تاسو غلط کار نه کوئ، چې تاسو د الله د وجود قایل یې چې الله شته، واحد لا شریک دی او هغه ما ویني ما ګوري. زما هر حرکت او هر سکنات هغه ویني او هغه ته هغه په وړاندې به زه یو ورځ ودرېږم او ما سره به د خپلو اعمالو حساب کتاب کړي. زه د دې کار نه منع کړی یم او د دې کار د کولو حکم یې راکړی دی. د کوم کار د منع کولو حکم چې کړی دی چې دې نه به دا کار به نه کړې نو دوی به ځان کار پرېږدم. تاسو کلمه ویلې ده لا اله الا الله الحمدلله ټول مسلمانان یې. لا اله الا الله که لومبي څه شی دی؟ انکار دی. لومبي منع ده د بوتانو نه، لومبي منع ده د فاسدو خدایانو نه، د فیک د غلطو خدایانو نه منع ده، نشته. انکار دی د الله د ذات نه علاوه چې څومره خدایان په دنیا کې خلکو ځانله جوړ کړي دي د هغې نه انکار دی، نشته د الله نه ما سوا
نشتا سوکم نشتا معبود برحق الا الله مگر یو الله دی نهی مخکې ده او امر وروسته دی اثبات وروسته دی نو مخکې د منهیاتو نه د غلطو نه ځان چې منع کړي روژه کې نو بیا به د روژې ثواب ملاویږي بیا روژه ده دا د دې 11 میاشتو دپاره یو ټریننګ دی چې دا یو میاشت سړی داسې په دې پایپ لاین کې داسې په دې حدودو کې ځان دننه دومره مقید تیر کی دا جون داسې په ټایم ټیبل او داسې په سلیقه تیر کی چې دا 11 میاشتې د هغې مطابق تېرېږي بیا عادت جوړ شي د سړي افسوس دا دی چې روژه زموږ صرف د خولې روژه وي زموږ د سوچ روژه نه وي زموږ د لاسونو روژه نه وي زموږ د نورو اعمالو روژه نه وي زموږ په زړه کې خوف خدا نه وي هغه یره نه وي چې الله موجود دی الله ما ویني زما کردار څنګه دی آیا زما معاملات صحیح دي زما روزګار صحیح دی زه چې دا کومه ډوډۍ خولې ته وړم بېګانه پرې روژه ماتوم دا حلاله ده او که تاسو سوچ وکړو نو دا خباثت صرف په سب کانټیننټ کې دی بر صغیر چې ورته ویلی شي پاکستان هندوستان افغانستان بنگلادیش دا خباثت صرف دلته دی دا زموږ د ستاسو غلطه توجیه ده چې مسلمان سره شیطان دی ځکه دی غلط کار کوي کافر دا حدیث اډومني نو الراشي والمرتشي كلاهما في النار يا من غش فليس منا دا حديث غير منين په دې ایمان عقیده نشته دا غي باوجود هغه په کې ملاوت نه کوي هغه په خوراک کې ملاوت نه کوي الګ هغه دا نه باندې چې من غش فليس منا هغه ته هغه پیغمبر نه باندې دا غي نه وسومني هغه ملاوت نه کوي مسلمان ته دا معنی چې دا ما خود پیغمبر ویلي دي او دا دعوه لري چې زما په پیغمبر باندې ایمان دی او دا دعوه لري چې هغه زما نبي دی هغه چې سویلي رښتیا ویلي دي د الله وینا ما تر رسول ده بیا د هغې باوجود ستا په دا خبره منې او دا حدیث هم منې عمل پرې نه کوې هغه یې نه منې عمل پرې کوي هغه دا حدیث نه مني چې الراشي والمرتشي کلاهما فی النار او نه دی ویونکی دی مني ته منې دغه باوجود رشوت اخلي نو ځان د اسانه برکت لري دوه خبرې دي یو خو ځان دا برکت لري چې دا به شیطان نه سره غوړ شیطان نشته دا ډیره غلطه خبره ده نفس تر چا سره شته دا هم پیسې پکار دي دا هم د هر څه تړکی چې دا حکم ما ډیره پیسې راځم کړله هغه په جایز راځم کړي ناجائز تا هغه بد ګوري هغه سپک ګوري دروغ وایي ته هغه سپک ګوري سپک هغه نه او دروغ مړه ته تلاس تر چې تو ورته دا خبره دروغ ده دروغ ده څه شي هغه دا سم کنزل ښکاري موږ دا بیا قوم دي دا بربند قوم دي یاره سره جامع نشته نور ټول کردار پټ دی او تاسو جامه اچولې نو د ټول کردار بربند دی صرف په جامه پټ دی کردار دغه چې بل څه ته وګوري مسلمانه دا عبادت نه وړي هغه کې د مسلمانۍ داسې نه مانه پاتې ده لین دین د سره بل سره نه کې در سره کوي زموږ د مسلمانان چې نه تلاړ شي الته اډر ورکوي وایي موږ داسې کمزورې ما جوړ کړې چې مړه چې به زما دکان ته وځي چې هلته ټوټې شي زه هسې ګارنټي نه ورکوم هلکه زما ته پکې منافع ډېره پیدا شي او د پاسه به خیر دی میډ ان جاپان ولیکه هغه د خولې ته ګوري دا مسلمان دی وایي هغې ته خو پته ده دا مذهب ورته معلوم دی چې دا مسلمانان دي خو دا اسلام داسې شی دی هغه څه مسلمان شي یو څو صحابه د وطن ته راغلي ټول وطن یې مسلمانان کړي دي او ستاسو په سوونو په زرګونو خلک د چا راته ځي د لین دین دپاره او یو چې چینې تاسو ته مسلمان نه کوي بس خپل کردار او په عمل باندې
دا زموږ معاملات دي، دا زموږ کردار دی چې زموږ په کردار کې زموږ اسلام، زموږ په کردار کې زموږ د روژې اثر نه شته، زموږ په کردار کې زموږ د مانځه اثر نشته. چې الله قرآن کې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، مونځ د بې حیا نه د غلط کار نه ده چې الله د کوم کار نه منع راوړلې ده، د هغې نه سړی منع کوي دا مونځ، او ته د هغې منع نه کړلې. هسې وټک بیټک کې معاملات خبر. دویمه خبره، یو خدا موږ ته پر ډېر اسانه خبره ده، شیطان دی را سره په دې ځان غولوی هسې دا ستا نفس په دې روزه کې خو شیطانان تړلي که نه، نو بیا ولې داسې دا ستا نفس دی چې تا دې حرامیتوب ته او تا دې ناروا کارونو ته حرامو ته تا مجبوره کوي، دا ستا نفس دی، ستا حرص دی، ستا د دنیا لالچ دی چې تا دې ته مجبوره کوي چې ته د الله نافرماني کوې، د الله د پیغمبر نافرماني کوې. په کوم طرف چې اسلام دې بوځي د هغې نه په الټه طرف روان یې. ستا دکان، ستا کاروبار، ستا بازار اسلامي نه دی. یو مولوي صاحب ترجمه کې ښه مزېدار ښایسته درس وکړو، دا یوازې تاسو باندې نه ده ګورئ، ښایسته درس یې وکړو. هغه مولوي صاحب بازار کې دکانداري هم کوله، ښکلی درس یې وکړو. په هغه درس کې دا مسله یې بیان کړله چې چا د پیمانه ګاهک نه سودا واپس واخیستله، الله به دومره دومره اجر ورکړي، او ښایسته خوږې خوږې خبرې په هغې باندې وکړلې. هماغه مقتدیانو یو کس ناست و، ما ته بیا خبره کوله، وایي زه لاړم دکان ته والله، ما ته یو سید راواخېسته، هغه سید نوم ځکه نه علمه چې بیا ما کسر پېژنم، ما ته هغه سید راواخېسته او ما ترې راوړه کور ته، او بیا مې داسې یو ګنټه پسې وړو چې جي دا خو هغه کارګر نه اخلي، بدل که دی نه داسې شی رانه راکړه. هغې وایي چې دغه جیب کې واچوه، دا خو دي او د هغې دپاره نورې پیسې راکړې درکړه، دا پسې زما دکان کې نشته. دا د خولې مسلې زموږ ډېرې اسانې دي، بیان زموږ ډېر اسان دی، عمل ډېر ګران دی، کردار او زر باندې وکړو شیطان دی راسره. دا شیطان دا زموږ نفس دی، دا زموږ حرص دی، او دا صرف په سب کانټیننټ کې دی. ولې دی انډونیشیا ملیشیا کې مسلمانان نشته، هغې سره شیطان نشته که نه؟ شیطان هغه طرف ته نه دی تللی. ګلف کې شیطان نشته، ولې هغه مسلمانان نه دي که نه؟ شیطان اخوا نه دی تللی. امریکا، برطانیه، یورپ کې بلا مسلمانان دي، ولې هلته شیطان نشته هغې سره؟ شیطان صرف تا سره دی چې ته پیدا شي مسلمان یې. او دویمه خبره د مولیانو صاحبانو، دې مولیانو صاحبانو تاسو دومره اسان دا دین یې دومره اسان کړی دی، درته وایي چې الحمدلله ووایه نو بس دا اسمان ته ورسېدی، چې دویم ځل د سبحان الله ووایي نو اسمان نه بیا هغه بل اسمان ته ورسېدی، او که دا کلمه دې وویل نو هغه بل اسمان ته ورسېدی، او چې دا نفل دې وکړه نو هغه ته ورسېدی، او چې جنت کې داسې داسې. ای صاحبه اوده یې اوده، دا چې سترګې پټې شي پته به ولګي. الحمدلله په بسم الله په سبحان الله نه خلاصېږي. کاغذ به راشي چې پرچه به را رواني او په تله د میزان کې به کېښودی شي چې او دا بس دا روایات د فضایلو راغونډ کړي دي او دا تاسو ته بیانوي، او دا درته نه وایي چې دا پردی حق د ښکاره قرآن کې چې حکم دی چې د مسلمان په بلبل مسلمان باندې دم حرام دی، مال حرام دی، عزت او ابرو حرامه ده. دا چې د الله ښکاره حکمونه دي، دا چې لاس پرې کېږي د لاس پرې کېدو حکم پرې دی، هغه پټ دي. او د فضایلو د ضعیف روایات دا ته مولیان بیانوي او تاسو په خوشحالېږئ چې بس راشه جي بس چې سبحان الله دي ویله جي دا درکه بس لیلة القدر شپه دې موندله، بس د مور نه چې پیدا شولې، د حرم نه چې راغلې عمره دې کړه بس د مور نه چې پیدا شولې، ای صاحب د اختر په ورځ کړه مور نه چې پیدا شولې، به داسې صفا شو د ګناه. دا خو چې سترګې پټې شي پته به ولګي. د صحابي غوندې شان د چا نشته دی وروره، ذاته صفا خبر ده، بار بار دا روایت زه بیانوم. د صحابي غوندې شان د چا نشته، ته به صحابیت ته ستا د ادا چې ټول عمر ځان لړلو چې په عباداتو باندې او په وظایفو باندې او په روجو باندې او په هر څه باندې د صحابي د خپلو خاورو ته نه رسې، او یو صحابي چې مقروض کله وفات کېږي چې په هغه د یو بل مسلمان قرض وي او دی وفات کېږي، پیغمبر علیه السلام د هغې جنازه نه کوي.
نو دا کاغذ باغه په عمل لمه ته دا کاغذ نه راځي او دا الحمدلله سبحان الله باغه نی ویلې او دا دومره روجې او دا دومره ليلة القدر شپه باغه نی تېره شوې دا دومره رمضانونه باغه نی تېر شوې دا صرف پتا تېرېږي دا سبحان الله الحمدلله اجر باغه ته نه ملاوي دا صرف تا ته ملاويږي بیا یو بل روایت خلک بیانوي ډېر ښایسته ښایسته او تاسو پرې خوشحالېږئ ویې چې کوم سړی په غاړه کې وي څه عمل یوسي څه پردی حق یوسي دا ملیان صاحبانو ته دا ضعیف روایت بیانوي وایي چې یوسي نو هغه هلته به په ورځ د محشر باندې الله به دغه انسانان دواړه ودروي هغه ته وایي چې ته دغه خپل حق غواړې که دغه جنت غواړې وایي دې وایي چې خدای حق پسې کوم دغه جنت راکړه وایي د هغه حساب کتاب هلته برابر کړي هغه تاسو وایئ بس دمره الله ته به سوال کوو دلته به سړی د مریانې ونیسمه او په هغه د هغه به بېعزتي وکړمه یا به د هغه مال وخورمه او هغه به ښه لنډ تنګ کړمه او هغه به ښه ما ته په ده کې خیرې کړي او ازار به کړي او به خدای ته خپله کیس مخکې کړي چې خدای پاکه زما د حق پتې اخلې او په ورځ او زه په دې تا وایم چې نه مړه الله به وبخي په دې باندې یوه روپیا چې د پردی په غاړه کې دقه سړي نه به معافي غواړي یوه مسله ده وایي چې خدای ته دې کنځل وکړه که نه نو الله به دې وبخي چې توبه وباسې الله ته دې کنځل وکړه او بیا یې توبه وویستل نو الله به دې وبخي خو که پیغمبر ته دې کنځل وکړه نو که 500 توبې وباسې خدای دې نه بخي بنده هلته د بنده حق راغی نو بنده حق په توبو نه معاف کېږي دا خبره دې غوږونو کې واچوئ زما هره جمعه په دې خبره باندې بات چې د بنده حق په توبو نه معاف کېږي حق بنده له به زه ورته وروره ما ته معافي وکړه دا چې کوم شوي دي یا خو شوي دي خو نورې غاړې مه درنوئ د خدای بندګانو اوس د دې نه پس خیال کوئ چې کوم سړی ته معلوم دی د هغه نه بخښنه وغواړئ اکبر دا خبر ډېر سخت دی هلته د سړي څوک نشته طاقت په نه در رسي ګورئ واپس ته راتلی نه شي چې خپلو بچو ته ووایي چې وروره زما دا غاړه خلاصه کړه چې سم کړي دي هغه هم کړي دي کم از کم دا باقي زندګي چې ده د پردي حق نه ځان وساتئ دا مونځونه که ونه شي ودې نه شي که روژې دنه پاتې شي پاتې به شي دنه تاسو د روژو مونځونو له خط زور ورکړی دی خو هلته هم چاړې تېرې کړي دي د ملاوټ نه او د پردي حق نه ځان وساتئ ان الله یغفر الذنوب جميعا چې الله ویلي دي که دا ټول ګناهونه الله معاف کوي دا به درته د روژې هم معاف کړي دا مونځونه ورته معاف کړي په توبه باندې او په استغفار باندې او د الله نه په ژړا باندې خو پردی حق الله په توبه نه معاف کوي د رمضان مبارکه میاشت ته ښایسته الله ته توبه وباسئ الله سره وعده وکړئ چې بس یا الله اوسه پورې مې چې څه کړي دي هغه هم کړي دي د هغې کوشش کوم چې ځان له بخښنه وغواړم د هغه کسانو نه چې چا سره مې کړي دي خو نور مې خدای پاکه ته مو ساتي یا الله او بس زم ځان ساتم نور د پردي مال نه د پردي حق نه هله هغې به د روژې مقصد پوره شي چې الله کوم د روژې دا حکم کړی دی که نه لعلکم تتقون ویشتمه روژه ده نن یا دې ویشتو ورځو کې تاسو کې تقوا پیدا کړه که نی پیدا کړې دا روژې تاسو هسې ونیولې قرآن حکم دی عزتمندو یوازې عبادات نه دي هلکه چې ما په روژه کې 15 ختمه وکړل هلکه چې ما روژه کې اعتکاف ته کېناستم هلکه چې ما روژه کې دونه ختمونه او دونه وظایف مې وکړل دا ټول یو طرف ته کا دا به تا ته هغې فایده درکوي چې پردی حق دې په غاړه کښېني چې پردی حق دې په غاړه کې وړي په دې باره کې حدیث ورته علما نه بیانوي چې مفلس کوم دی صحابه قربان مفلس چې چا سره مال دي پیغمبر صلی الله مفلس هغه دی چې ځان سره د غروم را عبادتونه راوړي د غروم را ستاسو په شان مسلمان یادوي د غروم را عبادت په ځان سره راوړي دا د روژې دا یو مونځ به ترې قضا شوي یو تراوه به ترې قضا شوي جي روژه کې 1500 ختمونه کړي جي په روژه کې به صاحب دا عبادتونه کړي دا د شپې به ټوله شپه نفلونه کړي دا اعتکافونه به کړي دا خیراتونه به کړي وایي دا به ځان سره راوړي سم به د هود د غروم را ځان سره په مال راوړي دا نیکۍ راوړي وایي چې هلته ترې د میزان ته درېږي نه یو به راشي دی به راشي ورته وایي یا الله د دې سړي زما قرضدار دی زما نه مال والی دی
زما نه عزت والے زما برو والے دا زما بیزتی کړی دا زما حساب سره برابر کې الله به دغه نه کېرل د په طلب کې د ته بیا چې دغه باندې کېرل د ته بیا چې دغه باندې کېرل د هغه ټول نه کې به د ابل مسلمان نور مسلمان ما تفسیر یا اخره کې به د نه کې ختم شو قرضداري باندې ختم شوی یم حدیث ورک بیا به هغه په دې راخلي د په سټ پک دی نو دومره ګناهونه به جمع شي لکه څومره چې د کې جمع شوي او جهنم ته روان شي عزتمند پر دې حق رضا وساتي په یو شپږ پیسې د رسولو 15 قبول شوي منظور زیره د شپږ پیسې نه ځان وساته دا منظور ماته خدای معاف کړي خو د شپږ پیسې نه پر دې ځان وساته معاملات سم کې عبادات په خدای معاف کړي الله پاک په دې خوشحالي کې چې ته پر دې حق نه خورې پر دې حق نه ځان وساتې او دغه وخت ستا پړه کې د الله یره راشي ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله وی کنه چې زما مخکې نو درې دوه یره پړه کې رااله او ځان دغه خواهشات چې ستا خواهش څه غواړي هغه ځان منې که جنت ستا مقام دی ولمن خاف مقام ربه جنتان بل ځکه وایي د الله د وړاندې ودرېدو نه الله وړاندې مانځه وخت کې سړي ته الله وړاندې ودرېدل نه یادېږي ور یاد ساتئ مانځه وخت کې سړي ته د الله په وړاندې ودرېدل نه یادېږي دا چې ته یو غلط کار کې هغه وخت کې ستا کې سوچ راشي زه به د الله په وړاندې ودرېږم او د دې خبرې جواب به ورکوم بیا ما نه به تپوس کې دا رشوت دی اخیستی دی پردی مال دې نیولی دی پردی ځمکه دې نیولې ده پردی پوله دې نیولې ده بلاوټ ته کړی دی او دا په ورځ د محشر الله ته ودرېږم او یار نه کوم دا کار نه کوم د هغې نه شاته شي دقه ولمن خاف مقام ربه دی مانځه کې نه دی الله قرآن کې فرمایي چې ما په تاسو روجې فرض کړي لکه څنګه چې مخکې امتونو باندې فرض دي لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا پیدا شي خپل ګریوان کې ګوره اوویشت ورځې برابر شو تقوا پیدا شو که پیدا نه شوه الله دې موږ او تاسو متقیان کړي الله دې موږ او تاسو له تقوا توفیق راکړي سوال هم د الله نه کوو په خپله موږ کې توره نشته همیشه دپاره به د الله نه سوال کوئ چې یا الله زما له توفیق د نیکو راکړې او یا الله ما د ګناهونو نه زما حفاظت وکړي خپله توره ګوره نشته خپله د الله نه به سوال ورسره کوې خپله به کوشش کوې د الله نه به سوال کوې دا نه چې کوشش نه کوې صرف سوال کوې خپله به کوشش کوې د الله نه به سوال کوې په دې رمضان په دې اخیره جمعه باندې موږ نفل لمونځ کوو دا نفلي عبادت دی دا نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی دا یو نفلي عبادت دی قضا منځونه موږ کوو کتابونو لیکل حدیث مبارک کې راغلی دی چې په رمضان مبارک میاشت کې د نفل ثواب د فرض عمره دی او د فرض ثواب او یو فرض عمره دی نو هسې هم تاسو چې په رمضان کې نفل کوئ د هغې په ځای د فرض نیت تړئ د قضا فرض نیت تړئ چې یو نفل وکړئ نو هغه به د یو فرض برابر شي که تاسو چې د قضا راغلي نو که د قضا شوي فرض نیت وکړئ تړئ نو د او یو فرض بدلې به د الله درکړي نو دې وجه نه همیشه دپاره چې په رمضان کې اصل نفل کوئ نو د قضا نیت تړئ او نیت پې څنګه تړئ نیت پې کړئ مثال په توګه د ماسپښین جومات ته راغلې او ته وایې زه 4 رکعاته نفل کوم د ماسپښین راغلې نو مازدیګر راغلې لږ وختي راغلې او زه 4 رکعاته نفل کوم مازه نه مخکې نو وایې به نیت پې کړئ د خلاص 4 رکعاته فرض قضا مونځ ګورم د اول ماسپښین اول ماسپښین چې هلته اول کې چې تا نه کوم مونځ قضا شوی دی دا به په هغې ولګي کېدای شي ورپسې هم داسې او یا مونځونه ستا خدای پاک معاف کړي الله غفور رحیم دی دغه رنګې که د مازدیګر اول مازدیګر سبا نه بیا چې اول ووایه نو هغې نه پس چې کوم اول راځي نه هغه ستا دا خالي ځای نه به ډکېږي ورو داسې نو مونږ خو دا د هغې یو قسم ټریننګ تاسو له مونږ درکوو په دې اخیره جمعه باندې مونږ بیا دا په جمع سره کوو نفل په جمع باندې په خانقاه کې کېږي داسې خبره نشته نوافل کېږي هلته که د قضا عملیه په شکل کې نه کېږي هغې د شپې کوي نفل په جمع کوي جمعات کې کوو اوداسه کې کوو قبلې ته مخ دی الله ته سجده لګو دې کې ناروا څه نشته دی د چا چې منځونه قضا شوي یا د چا نه منځونو کې څه خطا تقصیر راغلی وي دا د هغې یو قسم له پټۍ ده د هغې جبیره ده
الله پاک سوال کو چې هغه کمی پکې پوره کړي. خدا کنسپټ او دا سوچ غلط دی چې دا واجب او فرض او سنت او سنت او دا کنسپټ هم غلط دی. ټول عمر موږ مکوا بس راځه قضا امریکا دا ټول عمر موږ قضا ده. دا تصور او دا سوچ په دینت باندې مکوي کې څوک په دینت کې چې راځه ټول عمر موږ نه کومه او دې قضا امر له برازم دا قضا امر بیان کوي. دا قضا امر هغه سړی کې چې دا موږ خیال ساتي چې هغه یاره زما چې زما منځونو کې چې خطا تقصیر راغلی کمی راغلی ما خو منځونه ډېر په پابندۍ سره کړي دي خو ولې کې چې ته مانه چې ترموز قضا شوي مالکوانه کې یا مانه چې ترموز ما کړي صحیح مې کړي خو زما جامې پلیتې وي یا مې چې تودس چې ته ګډوډو او مانه پکې تقصیر راغلی کمی بیشي راغلی چې دا د هغې بدله کې خدای پاک زما هغه منځونه د هغې تکمیل وکړي د هغې د تکمیل لپاره بهتره عبادت دی. او نور باقي که په دې نیت باندې یو سړی کوي چې دا د ټولو منځونو قضا ده ټول عمر مه کوي راشه په دې ورځ باندې دا یو مولوي مولوي صاحب پسې کوي دا ډغرې مه وښیه. اللهم سهل یا الهي علينا كل صعب بحفظ المهدي سيدنا